د سوات خوازخیل اقامي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې حکومت ځایي خلکو سره کم لوزونه کړي ادي پوره کړي او د سوات ایکسپریس وې جوړېدو لړ کې دی د مقامي خلکو تحفظات لرې کړي شي نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې سوات خوازخیله کې ازیخیل قامي جرګه وشوه چې پکې د سیمې په سلګونو خلکو ګډون وکړو جرګې ته د سیمې مشرانو د سوات په مسلو تفصیلي ویناګانې وکړې جرګه کې د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې سوات کې د ترقۍ په نوم مقامي خلکو سره زیاتې روان دي حکومت دوی سره لوزونه کړول چې د سیمې مسلې او ستونزې به حل کولی شي د سوات مسله دغه ده چې سوات شامل شو په ملک د ریاست په توګه باندې د باچې په توګه باندې مگر ریاست د سوات د ولس سره هغه ژمنې هغه وعدې هغه قولونه هغه یې نه کوي پوره لکه څنګه چې ډول وعده کوي جرګه کې په ګډه د قرارداد په شکل کې غوښتنې وکړې شوې چې د خوازخیل جینکو لوی کالج د څاروو اسپتال دی په پوری توګه خالي کړی شي د ترڅنګ سوات ایکسپریس وې ته هغه ځایونه ورکړي شي چې عام ولس ته پکې زیات تاوان ونه رسي دا جرګه د حکومت او پوځي چارواکو نه په کلکه غوښتنه کوي چې د دغه تعلیمي ادارو قبضه د سکیورټي اهلکار فوراً پرېږدي او یا تعلیمي ادارې او نور تعمیرات وغیره دي د خپل اصل مقاصدو لپاره په کار راوستلی شي جرګې کې ویل شول کچېرې حکومت د دوی غوښتنې یوه میاشت کې پوره نه کړي نو د سیمې ټول قامونه به په احتجاج لاس پورې کړي او د سوات مرکزي سړکونه به بند کړي د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان مشرق ټي وي سوات